په دین محمدي صلی الله علیه وسلم کې د افراط او تفریط نه ځان وساتئ مسلمانانو. دا یو ډیر غټ او عظیم جرم دی. د دین محمدي صلی الله علیه وسلم مثال دا زمونږ او ستاسو د دې لاس په شان دی. څنګه چې دا لاس الله رب العزت د دې تخلیق کړی ډیر مزیدار بهترین نقشه او بهترین اندازې ورکړی 15 ګوتې دي. که چېرته د دغې لاس نه مونږ یوه ګوته کمه کړو نو دا لاس عیبدار ښکاري. که چېرته دغه 15 ګوتې یو مونږ ورسره شپږمه بله وتړو نو لهذا بیا هم دا لاس عیبدار ښکاري او مونږ دا نشو برداشت کولی. لهذا د دین محمدي صلی الله علیه وسلم مثال هم د دې لاس په شان دی. که چېرته مونږ پکې نو بیا هم دا نشي برداشت کېدلی او که چېرته موږ په دې کې زیاتوالی کوو نو بیا هم دا نشي برداشت کېدلی. لهذا دا افراط او تفریط د دې نه ځان وساتئ. دا ډېر غټ جرم دی ځکه چې دین محمدي صلی الله علیه وسلم دا یو بهترین دین دی. ان الدین عند الله الاسلام او رسول